که چا د مالټو کریټ واخیستلو په دې شرط باندې چې په دې کې 10 درجنه مالټې دي او چې کله یې کلاو کې هغه کې 8 درجنه مالټې وي نو اوس اخیستونکي ته اختیار دی چې دا دي واپس کی او که چېرته اخلي نو 2 درجنو مالټو روپۍ به نه ورکوي د 8 درجنو مالټو روپۍ به ورکوي خو الله دې موږ معاف کړي نن سبا ټوله فراډ دوکا دی په مارکیټونو کې بیا موږ وایو چې زموږ دوکانداري کې برکت نشته زموږ پیسو کې برکت نشته زندگی مو په سکون نه دی زندگی می تنګه دی او وجه دی چې موږ دوکې کوو موږ دروغ وایو موږ خیانت کوو دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د ټولو تاجرانو حشر به فجیرانو سره کیږي سوای هغه تاجر نه چې په کې 3 صفت وي یو دا چې دی متقي الله نه ویریږي دویم دی چې خرڅونکي سره احسان معامله کوي دریم دی چې رښتیا وایي چا سره فراډ دوکا نه کوي خیانت نه کوي امانتدار وي نو داسې تاجر به بیا نیکو خلکو سره پسیږي د دې حشر به نیکو خلکو سره کیږي خو داسې تاجران داسې خرڅونکي به درته ډېر کم میلاو شي چې ښه دروغ نه وایي دوکا نه کوي فراډ نه کوي خیانت نه کوي 2 نمبر 6 د باندې نه خرڅوي دا به نن سبا خوردبین کې مو نه ګوري